بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 58 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 6 الفاظ قرآن. پشپغم نمبر سبق یعنی تختی نمبر 6 کې با درې قسم وقف راځي. شو قسم وقف راځي؟ درې قسمه. وقف بالسکون، وقف بالاسکان او وقف بالابدال. شو قسم وقف برازي؟ درې قسمه. وقف بالسكون، وقف بالإسكان أو وقف بالإبدال. همزة زبر أ، با زبر با، أبا، دال دو زبر دن، أبدا. وقف بالإبدال، أبدا. چې کله دو زبر راشي نو دا دو زبر په وقف کې په الف ماده سره بدلیږي او دې ته وقف بالابدال ویل کیږي. دې ته کوم وقف ویل کیږي؟ وقف بالابدال. د ابدن په اخر کې په دال باندې دو زبر راغلي دي. د ابدن په اخر کې په دال باندې سره راغلي دي دو زبر. نو چې په دې ابدن باندې وقف کوو نو په دې باندې وقف بالابدال کیږي. دا دو زبر په الف ماده سره بدلیږي. دا دو زبر په الف ماده سره بدلیږي. همزه زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دون، احد احد. وقف بالاسكان، احد. احدن په اخر کې په در باندې دو پیش راغلي دي. د احدن په اخر کې په در باندې دو پیش راغلي دي. نو چې د احدن په اخر کې په در باندې وقف کوو نو دا دال به ساکن کوو. دا دال به ساکن کوو. دې ته وقف بالاسکان ویل کېږي. ما ته وګوره. وقف بالاسکان زبر، زیر، پیش، دو پیش او دو زیر کی کیږي. زبر، زیر، پیش، دو پیش او دو زیر کې دې کوم یو وقف کی؟ وقف بالاسکان. او غولها په دې باندې چولټا پیش راشي یا پیکړی زیر راشي نو په دې باندې وقف بالاسکان کی. دې باندې څه کی؟ وقف بالاسکان. زبر، زیر، پیش، دو پیش او دو زیر، الټا پیش او کړي زیر چې دا په غولها باندې راشي. نو چې کله احدن باندې وقف وکړي دال دې ساکن کړو نو چې دال ساکن شنو په دې کې اوس قلقله کېږي. دې کې څه کېږي؟ قلقله. حروف مقلقله 5 دي. حروف مقلقله شو دي؟ قاف قاف جیم دال. قاف قاف جیم قطب جدن. قطب جدن یا جدن. دا 5 حروف دي چې په دې 5 حروف باندې جزم راشي، غړوندې په راشي نو په دې باندې قلقله کېږي. دا بڑاقه دا بشکه لکه دا بڑاقه په دې کې قلقله کیږي. بیا قلقله په درې قسمه باندې ده. قلقله په څو قسمه ده؟ په درې قسمه. قلقله صغرا، قلقله وسطا او قلقله کبرا. قلقله صغرا هغه قلقلې ته ویل کیږي چې حرف مقلقل د کلمې په درمیان کې راغلی او دا ساکن وي. چې حرف مقلقل د کلمې په درمیان کې راغلی او دا ساکن وي دې کې قلقله صغرا کیږي. دې کې قلقله صغرا کیږي. او قلقله وسطا هغه قلقلې ته ویل کیږي چې حرف مقلقل د کلمې په اخر کې راغلی دا ساکن وي او یا ته په وقف وکړي د وقف د وجه نه ساکن کی. خدا غیر مشدد وي دي باندې شد نه راغلي. دې کې قلقله وسطا کیږي. دې کې قلقله وسطا کیږي. او حرف مقلقل چې د کلمې په اخر کې راشي او ته په وقف وکړي او دا دې باندې شد راغلي دا مشدد وي. دا شوی دا مشدد وي او د وقف د وجه نه ساکن کې دې کې قلقله کبرا کیږي. د قلقله صغرا د پر مثال لکه
اقبل کې قاف ساکن دی او د کلمې په درمیان دی په شروع کې راغلی دی نو د کې قلقله صغرا کیږي قلقله او استاد لپاره مثال قل اعوذ برب الفلق په فلق کې په اخر کې قاف راغلی دی نو چې وقف ته وکړو دا غیر مشدد د شد په نه دی راغلی تا ساکن کړو چې ساکن دی کنه د کې قلقله استاد کیږي او قلقله کبرا تبت یدا ابي لهب وتب د تب کې په اخر کې با راغلی دا مشدد ده صدا مشدد ده نو چې ته په وقف او کینو د وقف د وجه نه ساکن کې دی تقلقله کبرا ویل کیږي نو قلقله په څو قسمه باندې شو د قلقله څو اقسام دي قلقله صغرا قلقله وسطا او قلقله کبرا نو د احد په اخر کې دال راغلی دی او دا غیر مشدد دی نو چې ته په قلقله کې طالب جان کوم یو قلقله کیږي قلقله وسطا بيږي قلقله وسطا بيږي احد همزه زبر خا زبر خا اخا ذال زبر ذا أخذ وقف بالإسكان أخذ همزة زبر ذال زير ذي أذي نون زبرنا أذن وقف بالإسكان أذن همزة زبر ميم زبر ما ستجول شو را زبر أمر وقف بالإسكان أمر کلمه ما ته وګوره دا امر په اخر کې را راغلی ده او په دې باندې زبر راغلی دي که په دې را باندې وقف کینو د وقف د وجه نه ساکن کیږي په دې کې وقف بالاسکان کیږي او قاعده او قانون دا دی چې کله را ساکن وي او وړاندې په حرف باندې زبر یا پیش راغلی دا را بډه کوي کیږي دا را بډه کوي کیږي نو وقفنم دا را ډه کوي کیږي او وصلنم دا را ډه کوي کیږي وقفن زکه ډه کوي کیږي چې را درا سکون به عارضی شي او د سکون عارضی نه وړاندې په حرف باندې زبر راشي مين باندې زبر راغلی دی نو راډه کوي کیږي او که وقف پنه کې وصل پکې را باندې زبر وي نو بیا راډه کوي کیږي ځکه چې پر باندې زبر راغلی دی امر وقف بالاسكان امر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك